دیارلسم دعا چې دا د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه نه منقوله ده او دا د هغوی دعا ده. د هغوی په باره کې راځي انه امر رجلا، هغوی یو سړي ته حکم وکړو او ورته ویل اذا اخذ مضجعه قال، کله چې د بستر راواخلي نو ودې وی دا سړی اللهم خلقت نفسي وانت توفاها لك مماتها ومحياها ان احييتها فاحفظها وان امتها فاغفر لها اللهم اني اسالك العافيه. معنی دا یا الله تا زما دا بدن او زما دا ځان پیدا کړي او ته به دا مړکې وفات کې ستا دپاره دی وفات کېدل دي او د دې ژوند دی. که چېرته ته دا ژوندی ساتي نو د دې حفاظت وکړه او که چېرته ته مړکې نو فغفر لها نو دې ته بخښنه وکړه دې نفس ته او دې بدن ته دې ځان ته. اللهم اني اسالك العافيه، او یا الله زستانه د عافیت او د روغ صحت سوال کوم. فقال له رجل، ناغه سړي ورته ویل اسمعت هذا من عمر، آیا تا د عمر نه دا اورېدلی دی چې ستا والد محترم دی؟ فقال نو عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما ورته ویل من خیر من عمر من رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، ما د عمر نم د غوره انسان نه اورېدلی چې هغه څوک دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. دا خبره خو ما د هغې نه اورېدلې. دا روایت امام مسلم رحمت الله علیه په خپل کتاب صحیح مسلم کې ذکر کړي او په 2712 نمبر باندې، او امام احمد بن حنبل رحمه الله هم په خپل مسند کې ذکر کړي په 5502 نمبر باندې، او امام البانی رحمت الله علیه په سلسله الاحادیث الصحیحه کې په 3998 نمبر باندې د حدیث ته صحیح حدیث ویلې. دیارلس دعاګانې موږ د اوده کېدو په وخت کې د نبی علیه الصلاة والسلام او د صحابو نه په صحیح روایاتو کې منقول دعاګانې ستاسو وړاندې ذکر کړلې. ورپسې کې به بیا موږ اذکار د اوده کېدو په وخت کې ذکر کوو چې کله یو سړی اوده کېږي نو کوم اذکار به کوي. کوم اذکار د نبی علیه الصلاة والسلام او د صحابو نه په صحیح روایاتو کې منقول دي، او بیا د شپې چې کله سړی ریخ شي یا بیا د سارې کله ریخېږي یا خوب وویني غلط خوب وویني نو کوم دعاګانې به کوي او کوم اذکار به وایي. الله تعالی دې په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. والسلام ورحمة الله وبرکاته.